اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمانو ډاکټر نظام دی او زه په قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس نوشهر میډیکل کالج کې ایز اسسټنټ پروفیسر کار کوم او دا نن ویډیو زمونږه د پبلک هیلث اویرنس حواله سره دا اوسنګ چې تاسو په زمونږه ریسرچ زمونږه هر ویډیو چې کوم دا په ډایبټیز باندې وي نو دا نن ویډیو هم زمونږه د ډایبټیز په اویرنس باندې دا په دې ویډیو کې به زنن تاسو سره هغه لس خبرې شیر کوم یا هغه لس پوینټ یا هغه لس سیکریټس تاسو سره بیانوم کوم باندې تاسو عمل کولای شئ او کوم باندې تاسو عمل وکړئ هغه نه بعد بس تاسو ډایبټیز اتوماتیکلی چې کوم دی نو دا به کنټرولي او تاسو یوازې نه ویم دا دنیا څومره ډاکټران چې دي کوم چې په ډایبټیز باندې سپیشلی کار کوي نو دا هغه د طرف نه هم دا ریکمنډیشن دي نو په هغه کې د ټولو نه اولنې پوینټ چې کوم دی نمبر 1 باندې هغه د سومرم چې زمونږه په لایف کې مونږه خواږه شیزونه استعمالو آرټیفیشل خواږه یعنی مصنوعي شیزونه مصنوعي خواږه چینی شول مټایان شوي رسګولې شوي یا څومره داسې شیزونه شو چې پای کې مونږه چینی اچو هغه شیزونه کوشش وکړي چې هغه مخوري هغه بند کړي دویم نمبر چې کوم دی نو که چېرې تاسو وزن زیاتی یا تاسو بی ام آی باډي ماس انډیکس زیات وي دا بس تاسو ډاکټر وایي چې هغه تاسو کله وزن وکړي نو هغه ته پته لګي چې آیا د وخت تاسو بی ام آی څومره ده نو که چېرې تاسو وزن زیات وي نو کوشش وکړئ چې تاسو د وزن د کمولو زیات دغه څومره تاسو نه کېږي نو هغه کم کړئ او خاص کر که تاسو انسولین باندې یا تاسو انسولین استعمالوي نو بیا خو د وزن د کمولو لازم کوشش وکړئ ځکه انسولین یو انابولیک هورمون دی مطلب دا چې انسولین کله مونږ لګو نو هغه سره زمونږ نارملی جسم چې کوم دی یا څونه زمونږ په وجود کې مسلز دي هغه غټیږي او هغه لګونته کې مطلب پای کې پړسوب راځي نو دغه وجه نه چې کوم دی نو کوشش تا وکړئ چې خپل وزن کمول کوشش لازم وکړئ غنی نو سمو د بعد بیا تاسو جسم چې کوم دی نو هغه رنګینی څنګه چې کوم چې مطلب دا دی لکه تاسو غواړئ چې تاسو جسم د سلیم وي سمارټ وي بیا به دغه سیزونه پکې راځي دریم نمبر باندې کوشش تا وکړئ چې څومره تاسو نه کېږي نو فروټ او سبزیانې دا په خپل روزمره خوراک کې ډیر زیات کړئ او کوشش دا وکړئ چې کلم تاسو خوراک کوئ نو په هغه کې د سبزیانو خوراک زیات کړئ فروټ پکې زیات کړئ د فروټو حواله سره به دلته تاسو ته یو خبر وکم د هر فروټ په اړه کې زمونږه سپیشل ویډیو موجود ده یعنی که تاسو د ام په اړه کې معلومات غواړئ تاسو نور څونه فروټ چې دي تقریبا په دې ټولو باندې زمونږه علیحده ویډیوګانې موجود دي نو هغه ویډیوګانو تاسو استفاده کولای شئ هغه ویډیوګانې تاسو وګورئ آیا تاسو لپاره کوم شیزونه خوړل پکار دي کوم شیزونه نه دي خوړل پکار په سلورم نمبر باندې چې کوم دی نو تیل غوړي دا دوه شیزونه زموږ د وجود لپاره ډېر سخت نقصان دی او خاص کر چې یو کس ته ډایبټیز وي شوګر وي نو هغه لپاره خدا بالکل خطرناک دي ځکه چې هغه ته د زړه مرزونه جوړېدای شي لکه کولیسټرول زیاتوالی شو یا مطلب بلډ پریشر شو یا داسې نور څونه مرزونه دي نو د هغې د جوړېدو چانسز ډېر زیات دي کوشش دا وکړئ چې په خپل روزمره لایف کې د تیلو او د غوړو استعمال یا خو بالکل بند کړئ څه مودې پورې که چېرې تاسو ډایبټیک یې او که چېرې تاسو ډایبټیک نه یې زما دا ویډیو ګورئ نو بیا تاسو هغه کم کوي څومره چې تاسو کم کوي نو تاسو هغه موږ کنه حفظ ما تقدم نو تاسو باندې به دغه تکلیفونه چې کم دی نه راځي لکه د زړه تکلیفونه به نه راځي بلډ پریشر دا شو یا شوګر شو یا د شیزونه وا تاسو په امان باندې په پنځم نمبر باندې درې شیزونه دي کم چې موږ ډیر زیات استعمالو هغه کې د ټولو نه سپینوړه په اول نمبر باندې سپینوړه دویم نمبر باندې سوجي په دریم نمبر باندې ناشسته دا درې شیزونه چې کم دی نو دا خو بالکل د شوګر د مریض لپاره استعمالول نه دي پکار کوشش دا وکړئ چې دا بالکل ما استعمالوي ګورئ زه اکثر دا مشورې خلکو ته اکثر مطلب څونه مریضان دي ته زه وایم ګورئ ته موږ میډیسن باندې څونه پیسې لګو څونه پیسې په خرابو دا غي په ځای باندې کوم چې لګونده کې پټه خپل خوراک باندې مطلب په خوراک باندې موږ سوچو کو څه شیزونه خورل پکار دي څه نه دي خورل پکار یو زموږ پیسې بچي یو زموږ صحت په نه خرابېږي او مرض به هم په خپل باندې به ټیک شي په شپږم نمبر باندې چې کوم سیز دی نو په هغې کې راځي سټریس شو انزایټي شو او ډیپریشن شو داسې شیزونه ګورئ څومره چې په موږ باندې پریشانیانې راځي څومره چې په موږ باندې تکلیفونه او بوج راځي یا صدمې راځي ذهني دباوونه راځي د هغې په وجه باندې هم زموږ د شوګر لیول چې کوم دی نو دا زیاتېږي نو څومره چې دا پریشانیانې دي ډیپریشن شو انزایټي شو اول خو کوشش وکړئ چې په خپله ختم کړئ او که چېرې ستاسو په وس کې نه وي نو بیا په الله باندې وسپارئ ځکه چې
چې کم سیز مونږ کول نشو هغه د لپاره پریشانی او هغه د لپاره سوچ او هغه د لپاره فکر چې کم دی نو هغه په ځان باندې نه دی کول پکار خاص کر کې تاسو ته شوګر وي بیا خو بالکل د دې شیزونو نه ځان ساتي کوشش کوئ چې څونه نه کېږي خپل ځان خوشاله ساتي په اوم نمبر باندې چې کوم خبره ده نو هغه ډیره ضروری ده او پاغي کې د خپل خوب تاسو لازم پوره کوئ یعنی شپه الله پاک د خوب لپاره لګل د کوشش دا کوئ څومره چې تاسو نه کیږي نو په ټایم باندې د کېږي ګورئ مونږه کچري په ټایم باندې د شو نو د هغه ډیره فائدې دي د هغه زموږ په صحت باندې زیاته فائدہ ده مثال تاسو درکوم زموږ د موبایل دی کله تاسو چارج نه کو بیټری پکې ختم شو نظر خبره ده چې ډیټ شي اکثر مونږ دی کې ګورو کنه مثال فرض کړئ چې تلری سفر ته ځو زموږ کوشش دی چې دا مونږ فل چارج کو نو دا د شروع د سحر نه واخله تر ماسوتنه پورې څومره ټایم چې دی د لپاره د موږ څومره کارونه چې کوو دا څونه ذهني کارونه کوو څونه جسمانی کارونه موږ کوو نو د لپاره د خوب پوره کول ډیر ضروری دي که چېرې تاسو خوب نه پوره تاسو روزمره دغه کارونه جاری ساتئ هغه تاسو ته ډیر زیات تکلیفونه جوړوي تاسو په وجود کې دردونه باعث ګرځي زموږ په وجود کې نور ډیر مسلې نه پیدا کیږي نو کوشش تا وکړئ چې دا څنګه ما تاسو ته وایي چې اووم پوینټ کم دی نو هغه خوب پوره کول نو د خوب د پوره کېدو کوشش وکړئ په اتم نمبر باندې ډیر زبردست خبره زه تاسو ته وکم چې 10 منټه یا نیمه ګنټه په خپل روزانه لایف کې دا شامل کړئ چې تاسو به واک کوئ دلته په یو کې د سټانفورد یونیورسيټي یو ریسرچ او په هغه ریسرچ کې هغه د معلومات کړي چې به فرض کې وسړی ته شوګر دی او د روزانه 30 منټ واک کوي کنه ګرځي چل قدمي کوي نو د شوګر د کنټرول باعث کې دی شي او د شوګر چې کوم نه دا به کنټرول شي او کچري او سړی ته شوګر ني نو د شوګر د نه لګېدو تقریبا 80% چانسز جوړ شي چې د شوګر نه لګي کچري د 10 منټه په خپل روزمره ژوند کې دا شامل کی چې دی واک کوي دغه سری په نهم نمبر باندې چې کوم پوینټ دی نو هغه د خپل ریګولرلی چیک اپ ګوري یاد وساتئ په میاش کې یو پیر لازم خپل ډاکټر چې کوم تاسو د شوګر ډاکټر دی نږدې تاسو سره څومره ډاکټران چې دي هغه ډاکټرانو ته کوشش وکړئ چې لازم تاسو لاړ شئ هغه سره مشوره وکړئ هغه سره تاسو رابطه وکړئ چې کله تاسو ورشئ نو په دې میاش کې چې څومره تاسو د پریز حواله سره کوېسچن وي تاسو د میډیسن حواله سره کوېسچن وي دا ټول دا غي نه وکړئ دا تاسو پای باندې حق ته او دا غي بیا په تاسو باندې دا حق ته چې څه دته وای نو تاسو ومنئ دا سری په لسم نمبر باندې او اخیری چې کوم پوینټ دی نو هغه د عبادت ګورئ ښه دلته په یو کې د ډایبټیز یو کې د IDF انټرنیشنل ډایبټیز فیډریشن کوم چې د امریکا دا یو تنظیم دی د شوګر باندې چې کوم ریسرچ کوي دغه سره WHO کوم چې عالمی د صحت تنظیم دی دا هغه د دې غټو تنظیمونو د ریسرچونو نه دا خبره معلومه شوې ده چې عبادت چې کوم دی کنه دا یو ډیر ضروری چیز دی کچري مونږه عبادت کوو د عبادت بیا مونږ الحمدلله مونږ مسلمانان یو مونږ 15 واړه وخت چې کچري یو سړی مونږ کوي کنه دا لسم پوینټ چې کوم دی نو دا اکچولی مونز دی کچري مونږ خپل مونز صحیح طریقې سره کوو مونږ په هغه باندې مطلب ګورئ 15 وړ وخت مونږ مونز کوو ورسره زمونږ او د سوینو یو خو زمونږ جسم به صفاوي نو کچري یو سړی ته شوګر اکثر په شوګر کې څه کیږي ګورئ مونږ ته اکثر د سرمنې بیماریاں یعنی بعضی خلکو ته نری دانې په جسم باندې راخیږي معمولی مطلب دا دی چې پای کې لکه غپیب جوړیږي نو کچري مونږ خپل جسم وینځو کنه او صفا ساتو نو دغه تکلیفونو نه به مونږ بچو بل فائدہ یې څه غټه فائدہ ده زمونږ ذهني سکون به مونږ ته حاصل وي مونږ ته په پریشانیاں نه جوړیږي او زمونږ په الله باندې اعتماد نورم زیاتیږي نو ګورئ زه تاسو سره بیا د لسمانه پوینټونه زر دوهراو مخه پای کې په اول نمبر باندې چې کوم د میټایانې یا خواږه یا چینی بندول دي دویم نمبر باندې وزن کمول دي دریم نمبر باندې د خپل روزمره خوراکونو کې فروټ او سبزیانې استعمالول زیات دي او کوشش ته وکړئ چې څونه نه کېږي نو فروټ او سبزی استعمالوي دغه سری په څلورم نمبر باندې تیل او غوړي چې کوم دي دا دوه یا بندول دي او یا چې کوم دي نو کمول دي په پنځم نمبر باندې سپینوړه سوجي او ناشسته چې کوم دنو دا بیخي بندول دي خاص کر د شوګر مریضانو لپاره
او په شپږم نمبر باندې چې کوم دی نو سټرس ذهني پریشانیانی څومره ذهني دبوي انزایټي شو ډیپریشن شو دا چې کوم دی نو دا د دې د ختمولو د دې د بندولو د دې د روکتام کولې او په ووم نمبر باندې څه شه دی خوب پوره کولې چې تاسو خوب پوره وي تاسو بیټري چارج وي صحیح طریقې سره نو تاسو په جسم کې به تکلیفونه او تاسو په جسم کې به داسې مسلې نه راځي او هغه एकदम چې کوم دی نو ریسپانس په خوي دغه سری په اتم نمبر باندې صحیح طریقې سره 10 منټه واک دی کچری یو سړی 10 منټه واک کوي ما څنګه تاسو مخکې ویلي د دې ډېرې زیاتې فائدې دي او په نهم نمبر باندې خپل چیک اپ ریګولر د ډاکټر نه کول دي نو کوم ځای کې چې تاسو سره نږدې د شوګر ډاکټر وي هغه سره رابطه وکړئ هغه سره چې کوم دی نو خپل اپوینټمنټ بوک کوئ او پراپر پاغي باندې مطلب د هغه په خبرو باندې عمل کوئ او په دې ثابت میاش کې چې څونه مطلب تاسو باندې کوم خبرې تیری وي تاسو د پریز حواله سره تاسو جسم کې څه تکلیف راغلی دا ټول خبرې په هغه اپوینټمنټ کې ډاکټر سره شیر کړئ چې هغه تاسو ته صحیح مشوره درکړي په دغه باندې او په لسم نمبر باندې چې ما څنګه تاسو ته ویلي نو هغه عبادت ته او د ټولو نه غوره عبادت چې کوم دی نو هغه څه شی دی مونږ دی او مونږ چې کوم سړی 15 وړه وخت کوي نو دا کومه د پاسنۍ چې کوم مخکې ما تاسو ته ویل کنه چې دا د 1 نو واخله تر 9 پورې سونه خبرې دي د دې ټولو خبرو نه چور چې کوم دی نو هغه په دې یو مونږ کې څنګه ما چې تاسو ته ویل چې د دنیا څومره عالمي تنظیمونه دي چې هغه په ریسرچ کوي په بیمارو باندې نو هغه اخیری یو خبره پکې راو باسي چې به تاسو خپل عبادت کوئ لکه هغه اکثر سوي یوګا کوي تاسو مختلف دلته چې کوم د عبادتونو طریقې دي هغه د خلکو ته خي خو زموږ باندې خو الحمدلله مو مسلمانان یو نو الله پاک موږ ته 15 وړه وخت چې کوم سہولت را کړې ده کوم مطلب زموږ جسم صفاوي نو الله دې وکړي چې دا ټول څومره خبرې ما تاسو ته کې تاسو په دې باندې عمل وکړئ نو الله به تاسو ډایبیټیز وستاسو الله پاک کنټرول کړي کچری تاسو خپل اپوینټمنټ بوکول غواړئ یا تاسو سم کوېسچن وي سوال وي نو تاسو مونږ سره په دا چې کوم نمبر په سکرین باندې راځي په دې باندې تاسو رابطه کولای شئ تاسو خپل اپوینټمنټ هم بوک کولای شئ مونږ ته ایمیل هم کولای شئ مونږ سوشل میډیا ډېر طریقې دي په هغه باندې تاسو مونږ سره خپل رابطه کولای شئ واتس اپ باندې کولای شئ نو زموږ به کوشش دی چې تاسو هر قسمه سوالي هر قسمه خبره وي چې هغه مونږ زموږ د طرف نه سونه کیږي نو هغه به مونږ کوشش کوو مونږ تاسو ته دا جواب درکړو امید لرم چې دا ویډیو به هم تاسو خوښ شي او کو ویډیو هم خوښ شي وي نو خپل مرګرو سره هم شیر کړئ او زموږ دا چینل چې کوم دی نو دا سبسکرایب کړئ او دا د غنټۍ چې کوم نشان دی دا د بو کوي نو څومره چې زموږ ویډیوز راځي نو هغه به ډایرکټ چې کوم دی نو تاسو ته په ما ټایم باندې ملاويږي خپل دعاګانو کې مام یاد ساتئ خپل تاسو سره چې نږدې څومره خلک دي هغه خوشاله وساتئ خپل تاسو چې کوم ګاونډیان دي هغه خوشاله وساتئ او کوشش دا وکړئ څومره چې د نکیږي نو روح پازیټیو اوسئ د دې پازیټیو اوسېدو به الله پاک تاسو ډېر زیاتې فائدې درکړي نو الله خوشاله ساته ان شاء الله پر روانه ویډیو کې ملاقات کیږي که زندگی وي نو ما په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په